چې د کوم وخت نه رمضان کریم روزه مونږ او پتاسو مسلمانانو باندې فرض شوی دي د کوم وخت نه وما غټیم نا مونږ او پتاسو باندې صدقه فطر چې مونږ او تاسو ورته سرسیا وایو بالکل د اما غټیم نا صدقه فطر سرسیام د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په امت باندې لازم شوی ده په دویم کال د هجرت باندې ګور په دویم کال د هجرت باندې د زکات نفس په شعبان المعظم میاشت کی برات میاشت کی د روزې د فرضیت حکم راغلی یو دویم کال د هجرت شعبان د براءت میاشت وا د روزې د فرضیت حکم د نبی علیہ السلام په امت باندې راغی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو مومنانو نبی علیہ السلام امتیانو رمضان کریم روزے پتاسو باندې د الله جل جلاله د طرفنا لازم او فرض شوی الحمدللہ چې څنګه موږ نسو روان یو بعینه اومدغ ټیم نه صدقه فطر په امت د نبی علیہ السلام مبارک باندې لازم او واجب ده اومدغ دویم کال د هجرت نه داسې حکم نه دی چې په دې کې انسان ته اختیار دی چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی نو داسې نه ده غوندې چې هغه لپاره حکم دا دی که ورکوي او که نه ورکوي او که لږه ورکوي او که ډېره ورکوي په هغوی باندې لازم او واجب ده او دا الله او دغه رسول په دغسې انسان باندې لازم او واجب ګرځولې ده دا څه نعوذ بالله بوج نه دی دا حق دی د فقراو چې څوک مالک نصاب نه په هغه خلکو باندې حق دی چې کوم خلق الہ العالمین مالکی نصاب ګرځولي دي او مالدار یې ګرځولي دي خد هغه ټایم نه دا حکم یې څه دی لکه څنګه چې مونږ او تاسو په دین اسلام کې عبادات دي او داغه حکم دی دا فرض دی او دا واجب دی او دا سنت مؤکد دی او زوائد دی او دا مستحب دی او دا مباح دی او دغه رنګ دا حرام او مفسد او مکروه تنزیهی تحریمی دا سه احکام دي د صدقه فطر حکم څه دی د صدقه فطر حکم دی وجوب دا واجب دا یعنی فرض دا خو عملی طور باندې دا یاد لري د دې ورکول په هر مالی کې نصاب باندې دا رست ورته لک مسائلم بیانوم حکم یا په دین اسلام کې وجوب دی لازم او حدیث ارتوایما په وجوب باندې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی ابو داود حدیث دی گورا الفاظ تراغلی دی حدیث کی فرضا فرض لفظ راغلی دی فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکات الفطر نہ مراد صدقہ فطر سرسیالا عبداللہ ابن عباس فرمائی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور مبارک په خپل امت باندې فرض کړی دا په لازم کړی دا په واجب کړی دا او په بل حدیث کې داسې الفاظ دي عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرمائی صحیح ستو حدیث تیدام
هغه مبارک چې کوم الفاظ روایت کړي دي هغه الفاظ داسې دي بعثا مناديا في فجاج مکه الا ان صدقه الفطر واجبه على كل مسلم. هغه حدیث دا الفاظ دي چې بعثا مناديا چې کله به صدقه فطر دا ورځ رااله رمضان کریم او د اختر نه مخکې حضور مبارک با یو صحابي ولېګه چا به چې आवाज اوچتو هغه आवाज کوونکی صحابي به ولاګه فی فجاج مکه. فجاج کوڅو ته یې په کوڅو د مکې مکرمه کې به ولاګه چې په ټولو کوڅو د مکې مکرمه کې وګرځا او اعلان وکړه. او اعلان څو وکړه؟ الله په عربی کې معنا ده خبردار، دي ته ویل کېږي حرف تنبیه. الا خبردار اے مسلمانانو ان صدقه الفطر واجبه، صدقه فطر چې کوم د سرسیا دا واجب ده علی کل مسلم، په هر مسلمان باندې. دا بالکل په زګو الفاظو باندې په دې کې د هیڅ اختلاف نشته. ها دا اختلاف پکشته چې بعضی کسان ورته فرض دي، دا خو نورم بیا په وجوب کې اچا اختلاف نشته چې ګوند واجب نه کم درجه ده. واجب خدا خو بعضی علماء چې نه فرضا په حدیث کې راغله فرض ده، دا فرض ده. نو دا څه نه ده چې ته په خپل ځان باندې یو بوج یې په ځان غړي دا خبره واوري په کولا او غوګو باندې